زما استا مولا خپل مشر ته هغه مقام ورکړی دی چې هغه د خپل مشر خبرې ته په دې وجه درو غلطه نشي ویلی چې بیا د خپل مخلوق رضا ورته نه میلاویږي، د خپل د جماعت د مشر رضا ورته نه میلاویږي. د الله کلام مې مخې ته پروت دی. داسې ډېر علما شته دي په دې تنظیمونو کې چې د هغې مشران دومره ناروا کوي چې هغې باقاعده پې پیږي چې دا د دې قرآن د دې آیت خلاف ده، خو صرف په دې وجه ورته نه وایي چې هغه مشر دی، صرف په دې وجه ورته نه وایي چې تنظیم نه به مې وباسي، صرف په دې وجه ورته نه وایي چې کومه عهده یې راکړې هغه عهده به رانه والي. نو که چېرې زمونږ او ستاسو ایمان په الله باندې وی، د الله په کلام باندې وی، نو چېرې به مونږ د مخلوق نه یره نه وکړې. مخلوق نه یره همدغه ده چې الله تعالی باندې ایمان نه دی راوړی، د الله تعالی په کتاب باندې صحیح معنو سره ایمان نه دی راوړی. نو د الله په حکمونو او د قرآن په حکمونو باندې چې ته کله وچلېږي دا ستا دپاره ایمان دی د الله. چې کوم شي نه تا ته ناروا ویلې هغې ته ته ناروا ووایې، چې کوم شي نه تا ته جایز ویلې هغې ته ته جایز ووایې، دا د الله په کتاب ایمان شولو. صرف دا نه وي چې تلاوت ته یې راوالې او خو ښکلی اواز کې تلاوت وکړي. تلاوت ستا نه ته لاړ شه بار کم خلک چې دین نه دي خبر په دې بازارونو کې چې تلاوت میک ورته ونیسي داسې تلاوت کوي قسم په لکه زما او ستا قاریم کوی شي. خو که په تلاوت باندې څه کېدی خو هغې به ایمان راوړی وی که نه اسلام به خپل کړی وی. پکار ده چې موږ په قرآن باندې تدبر وکړو. قرآن کې الله فرمایي چې افلا یتدبرون القرآن، او تدبر هله کېږي چې کله انسان د مخلوق یره او د مخلوق مینه د ذهن نه وباسي او ایمان په الله باندې راوړي، نو هغې نه بعد به دې کتاب ته کښېني چې زمونږ ایمانونه په مخلوق باندې دي، نو موږ به څه ایمان راوړو، موږ به څه قرآن زده کړو، موږ به څه په قرآن باندې پوه شو، موږ به څه ملا ته وپاسېږو چې مولي صاحب تا چې دا کومه خبره وکړه دا ته د قرآن موافق ککې، نو قرآن کې کوم ځای کې دا خبر راغلی ده. مختلفې مسلې دي چې مولا تاسو ته پاسېږي او تاسو ته یې کوي، تاسو په خپل ذهن کې پې سوچ کې به د قرآن خلاف وي، خو تا او ما کې دومره همت نشته دی چې پاسېږو او مولا ته دا خبره وکړو چې مولي صاحب نه جنګ کوم، نه جګړه کوم، نه شر مې خوښ دی، نه مې فساد خوښ دی، نه مې مقصد د شر او فساد دی، صرف دا مې مقصد دی چې قرآن باندې پوه شم او ستا چې دا کومه خبره وکړه آیا دا قرآن کې کوم ځای کې راغلی ده، په کومې سپارې کې راغلی ده، په کوم آیت کې راغلی ده، آیا که دا روایت کې راغلی احادیث کې راغلی ده، دا روایت احادیث د قرآن کوم آیت سره مطابقت خوري. خو نن ما او تا کې دا جذبه نشته ده چې پاسېږو مولا ته دا خبره وکړو، یریږو، هغه یره په زړه کې وي او دا یره دا د طاغوت یره ده. او طاغوت ما تاسو ته ویلي چې هر هغه شی تاسو ته طاغوت ګرځېدی شي چې کوم شی تا ګمراه کوي، او دا ګمراهي ده چې تا ته یو سړی خبره کوي او ته دومره همت نشي کولی چې ته د مولي صاحب ته ورشې چې آیا ته دا کار کې دا قرآن سره موافقت خوري، دا د ایو آیت سره موافقت خوري.